السلام علیکم ګرانو کتونکو د تفهیم زين فضل نبی ګرانو کتونکو مونږه خیر آباد پول باندې نن تاسو ته ټوله ورځ چې کوم اپډیټ درکړل د پاکستان تحریک انصاف ټول ملک کې چې کوم احتجاجي هړتال د چیرمن پی ټی آی پاکستان تحریک انصاف عمران خان سره د اظهار یکجهتۍ چې کومه نن ورځ وه نو هغه په خیبر پښتونخوا کې مختلفو اضلاع کې جوش و خروش سره منو شوې ده. مونږه د نوخار خیر آباد پل باندې موجود او دلته دا میقات جوړ شوی د ضلع مهمند او نوخار چې دلته به د دې چې کوم ام پی ایز منیز دي هغوی به خپلې قافلې راولي او دلته به بیا احتجاج کوي. نو دې احتجاج کې د دواړو ضلعو نه کارکنانو شرکت وکړو. دا تاسو ته مناظر ښکاري ګڼ تعداد کې کارکنان راغلي او ډېر سربکف او جوشیله کارکنانو چې هغې کې د ضلعي چې کوم صدر د پاکستان تحریک انصاف میاعمر کاکا خیل، حاجي زرالم او د مهمند جنسای نه چې کوم مشران راغلي، ادریس خټک، کامران رازق، د دې خطابونو نه پس کارکنان هغوی یو جذباتي ماحول پیدا کړو او هغوی خپلو قایدینو سره په جګړه شو او ډیمانډ یې ته وکړو چې مونږ به اسلام آباد طرف ته ځو، مونږ له نور د تقریرونو کې د رهایۍ لالیپاپ مه راکوئ، مونږ خپل قاید طرف ته به مارچ کوو. د هغې نه پس بیا صورتحال کشیده شو او حالات دې ته راغل چې کوم قایدینو هغوی سټیج نه کوشو د هغوی په خپلو کارکنانو باندې بې بس نظر راتلل او کارکنان ډېر زیات جوش و خروش کې وو. بیا جی ټي روډ بلاک شو او تر اوسه پورې جی ټي روډ بلاک و. د اخري کې د کوم قایدین تېنه چې لاړل کارکنانو بیا روډ کولاو کړو. دغه مودات دی. فضل نبي څه صورتحال دی؟ یقینا تفهیم لرم چې کوم د پاکستان تحریک انصاف د لیډرشپ او د کارکنانو د نوخار خاص تر موږ دا ډېر مایوس کن دغه و. خپلو کې چې کوم نن دی د عمران خان کوم چیرمن دی د هغوی د احضار یجد چې کوم نن 2 کاله د هغوی د قید شوي د هغوی دپاره دی نن راغونډ شوي احضار یجد یې کوله احتجاج یې کولو یا احتجاج د ریکارډ کولو ټول دغه کې چې کله دلته د یقینا جلسه هم جلسه وه، خلک کارکنان ډېر یقینا په دې حالات کې چې کوم موږ وګورو کارکنان او مهنګایي او دغه ټول شیونه چې ده نو ښه جلسه خو چې کله خلیق الرحمن صاحب خطاب کولو او هغې نه مخکې چې کوم یو بل ام پي صاحب خطاب کولو نو کارکنان چې کوم ډېر جذباتي شول او هغې نه رابازي وکړه. هغې نه رابازي شروع وکړه چې موږ ځو اسلام آباد ته د دې ځای په ځای کې موږ هلته احتجاج کوو. دلته خو زموږ خپل خاوره ده، موږ خپل حکومت دی، زموږ خپل دغه دی، دلته موږ احتجاج کوو. موږ د پنجاب ګورنمنټ خلاف او د وفاقي ګورنمنټ خلاف چې کوم عمران خان قید کړی موږ د هغې خلاف احتجاج کوو او اړیل جیل مخې ته ځو. تاسو وایئ چې موږ ځو کارکنانو یقینا کارکنانو او د لیډرشپ په منځ کې دا کتل به څومره منځ کې ډېر تحقیرونکي ښکاري او بیا هغه چې کوم دی نو هغه البته چې ته خاموش شئ، زموږ مرکزي قیادت څه فیصله کړې موږ په هغې روانې پارټي د خو خیر کارکور ویلې چې نه مونږ نه منو، مونږ تاسو موږ بس نور لالیپاپ نشي راکولی. مونږ چې کوم تاسو موږ لالیپاپ راکړی او چې کوم موږ دغه لکه مونږ وال خورو او تاسو مزې کوئ، مونږ زموږ لیډر ګیر دی، تاسو ته مزې کوئ، حکومت کوئ. تاسو یقینا دا ډېر تا به کتل هغه 8 منټه ډېر زیات کشمکش و. اخري چې کارکون په دې دغه نه شو نو لیډرشپ چې کوم دی نو هغه راکوز شو او هغه روډ ته راغو، بل طرف ته روډ ته راغو. تاسو ګورئ څنګه ټرک ته پنجاب طرف نه روډ یې بند کړو. خلیق الرحمن صاحب هغې کې نور زرالم او هغې کې نور د پارټۍ دغه قیادینو هغوی روډ بند کړو، کارکنان هم ورسره کېناستل. خو بیا هغه روډ دومره اوږد شو چې خلکو ته ډېر تکلیف شو. تا به کتل ډېر کارکنان په یو لیډرشپ بل وو، حتی چې هغه کوم د پارټۍ هغه ضلعي قیادت و هغه غیر مکمل غیر شو. هغه بالکل هغې پته نه لګېده چې څه شول، هغه ضلعي قیادت څه شو. خو امپیګان دوه زرالم خان لیګي او بل مقامي امپی چې کوم او بل خلیق اخري وکړل خلیق راغله مذاکرات وکړو. کارکنان مذاکرات نه منل نو موږ د جمهوریت پولیس هم راغلل، آی کې جمهوریت پولیس هم راغلل، آی کې نور هم راغلل، خو هغه شی سمیت نه کړو. حتی چې کم از کم 2 غنټې هغه باندې خلکو ته ډېر شدید تکلیف ډېر شدید دی او ګډون چې کوم هغه د حبس کې نیسي ده. خو زموږ د خبرې مطلب دغه دی چې اکاډمیان په بس کې خلیق پیدا کېږي هغه ورو هغه غوسه هغه نیمش وایي هغه نیم ته په دې جلسه کې صحیح کوي. ګرانو کتونکو دې کې ننني احتجاج کې د خپل قیادت دپاره پیغام و، زموږ حکومت دپاره پیغام و او ټولو سیاسي چې کوم اسټیبلیشمنټ دی هغوی ته پیغام و چې د پی ټي آی کارکنان چې کوم د احتجاج د غوسې سبب و هغه یو
فارموله وي تقریرونو باندې او احتجاج باندې نو د سبع پیمانې اهل پرې شوي دي او دا صورتحال داسې ښکاري چې کارکون اسلام آباد ته طرف ته ځي او قیادت لیډرشپ هغه د خپل اعلی قیادت د حکم منتظر دي. په هر حال صورتحال کشیده او اوس روډ کلاو شو ناوخته ټایم کې او ډېر غټ یو ټیشو جوړ دی او دا زه د کارکونانو اراده ده چې د دې نه پس مونږ نور په تقریرونو باندې او په دې فیلکټ افیانو باندې ډوکې کېدو والا دي. دغه وجه ده چې بیا سیاسي چې کوم د مقامي قیادتو د مهمن چې کوم ام پي ای تمینیدو او د ضلع البخار ام پي ای تمینیدو هغه په دې باندې بې بسې چې خپل کارکون هغه رئیسات دي. اجازت غواړم د الله